د لاهور قلندر مرشد ډیوډ ویزا هم د پی ایس ایل نه انکار کړی دی، پاکستان ته راتلو نه انکار کړی دی، لاهور قلندر نه انکار کړی دی. چونکې لاهور قلندر دی کې لړی له ډېر غټ عزت ډېر غټ ریسپیکټ ورکړو، دله به مرشد نوم ایښتو. خو اوس دغه مرشد چې کوم دی د پی ایس ایل حوالې سره چې کوم سټیټمنټ جاری کړی دی او د پاکستان حوالې سره کوم سټیټمنټ جاری کړی دی، هغه سره په دې ویډیو کې مکمل شریکوم. هغې نه پس په تاسو کامنټ د ډیوډ ویزا حوالې سره ضرور کوئ، د لاهور قلندر حوالې سره به هم کمنټ کوي. ډیوډ ویزا ویلي دی بدقسمتۍ سره د پاکستان او انډیا جنگ په داسې وخت کې شروع شو چې موږ هغه ټیم په پاکستان کې وو، موږ بارډر نه چون کې لري خو خصې کې ورو، خو په ټي وي چې کم خبرونه چلیدل نو هغې نه داسې لګېدل چې د پاکستان او انډیا ډېر مضبوط جنگ شروع دی. او زموږ فیملی به هم همدغه خبرونه کتل او هغه ډېر زیات تشویشناک حالت کې ای ډېر زیات خفه او ډېر زیات سیریس وو چې موږ په پاکستان کې د جنگ دوران انخت یو. زموږ فیملی مختلف قسم سوچونه راغی ذهنونو ته راتلل، هغه نور هم غبراوېدل. خو اوس وایي ما دا فیصله کړې ده چې زه د پی ایس ایل بقایا میچز ته نه ځم او زه خپل فیملی سره وخت تېرول غواړم. زما فیملی اوس هم زما حوالې سره پریشانه ده او زما فیملی چې کوم ده هغوی دا نه غواړي چې زه پاکستان ته لاړ شم د پی ایس ایل بقایا میچز دپاره. نو د خپل فیملی په وجه باندې زه د پی ایس ایل بقایا میچز ته اویلیبل نه یم. جی دا ډیوډ ویزا مکمل سټیټمنټ جاری کړی دی او صفا الفاظو کې ویلي دي چې د پاکستان او د انډیا جنگ حالاتو په وجه باندې چې کله موږ په پاکستان کې ګیرو نو نیوز چینل اسپیشلی د انډیا چې کومې نیوز چینل وي نو دا نیوز چینلو مطابق د انډیا نیوز چینلو مطابق خو لګېده داسې چې انډیا ټول پاکستان تباه کړی. نو تاسو خپله ووایئ چې یو انګریز وي هغه دلته پستو شوي وي او د هغه فیملی د انډیا چینل راواړئ، یو د هغه زوی د هغه فیملی والا زوی یا پلار یا څه هم دلته په پاکستان کې موجود دي، نو هغوی باندې بل ته هله ټیک نه راځي چې د انډیا نیوز چینل کم خبرونه چلول. د انډیا نیوز چینل وی چې موږ د پېښور بندرګاه قبضه کا، چونکې پېښور کې بندرګاه نه وه، موږ د لاهور بندرګاه هم د پاکستان نه قبضه کا، لاهور کې هم بندرګاه نشته او موږ ټول پاکستان تباه کو، فلاني ځای کې میزایل ډنګري ځای کې میزایل موږ پاکستان تباه کو، موږ دا ځای قبضه کو، لاهور مو قبضه کو. خو بیا دغه خبرونه تاسو خپله سوچ وکئ چې دغه انټرنیشنل میډیا انټرنیشنل خلکو دغه خبرونه کتل نو به خامخا خفه کېدل، به خامخا وی چې زه د موږ زوی زموږ پلار پکې هم سر خوړلی دی. نو ډیوډ ویزا وی چې دغه کم خبرونه زما فیملی کتل نو لګېده داسې چې دا یو ډېر غټ وار یا ډېر غټ جنگ شروع دی او موږ په پاکستان کې پسو یو. نو اوس دغه حالاتو په وجه باندې اوس ما خپل فیملی چې کوم دی د پی ایس ایل بقایا میچز دپاره نه پرېږدي او زه د پی ایس ایل بقایا میچز ته اویلیبل نه یم. جی دا ډیوډ ویزا د لاهور قلندر مرشد دا بیان جاری کړی دی. اوس دې حوالې سره تاسو څه وایي؟ لاهور قلندر ته خیر څه مسله نشته، د ده په ځای نور کې لړیان هغه یا لډي پیک کړي دي او شاکب الحسن یې پیک کړی دی، رجپکسا د سریلنکا، داسې نور هم یو دوه کې لړیان یې پیک کړي، یو میچ یې پاتې دی، که هغې وګټلو بیا چانس شته دی او که هغې بایلو نو بیا چانس هم نشته، لاهور قلندر به د ټورنامنټ نه الیمینیټ شي. خو خیر د ډیوډ ویزا دې بیان حوالې سره تاسو رایې لرئ، کمنټ لازمي وکړئ.